غریب دیاری کی مجھ سے رولوں سے خبر ہے دیتا بات اوس دې ته ګورځو مسله ها بس ګورو څه ترتیب کو دې سوال ضروری دي انا کدا ګور کې کوم ګور کې دی صحیح دې ډرایور چښتا دې مو ګور کې ورته کچر دا ډرایور دې دا ګور دغه کته دا ورته دې هغه نه کې دا ډېر وخت مریض دي مخنه دې ور دې دې کا خان ته ورته دې په څه ورته صحیح دي محمد ها جی ته مو ګور کې دا ګور ته وګه نه شي کوي نه بلال شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د خپلې د علاقې تکړه او سپینګیرو او هوښیارو مشرانو ته او د خپلې علاقې ځوانانو ته د خپلې علاقې چې څومره هم ځپلي خلک دي که هغه د خلکو د واجې نه دي که هغه د مشرانو د واجې نه دي که هغه ځپلي خلک د حکومت د واجې نه دي که هغه د بروتو د واجې نه دي که هغه د حکومت د افسرانو د ظلم واجې نه دي چې څومره هم ځپلي خلک دي هغو ټولو ته د زړه د کومې نه یم السلام علیکم مشرانو ایمو ځوانانو و چې د ایمو خبره څومره هم خلک واوري که د علاقې مسالې په دې باندې حل کېدلی شوای چېرې موږ غلي کینو خاموش کینو ډرن کینو بېزړه کینو که دې سره مسالې حل کېدلی شي نو زه تاسو ملګری یم زه به هم څملم زه به هم کینم زه به هم کور کې کینم یا به هم زه ځان ته دکان کولو کوم که دې سره یې تاسو د علاقې مسالې حل کیږي نو تاسو ټول ما ته بیا مشوره راکولی شئ چې پټانه ته هم کښېنه که یې ما مسالې په دې باندې حل کیږي چې یې ما افسر پوښتنې ته نه رسي که هغه فوجي دی او که هغه غیر فوجي افسر دی ایما مسالې که په دې باندې حل کونې دپاره ایما د علاقې سیول افسر چې هغه ته ډي سی آی فهد صاحب د تو په دغه روډ باندې چې هغه ته کوم 15 ګزارش جرګې کې سوال وکړو چې په دغه روډ باندې لاړ شه ای تو په روډ باندې صرف راتګ نشي کولی چې د هغه ګاډي ته مشکله جوړېږي که دغه سره بیا مسالې حل کیږي نو د کوم مشرانو تاسو کوم تعداد کې راغلي نو زه تاسو ته یم د ما خبره نورو ته ورسوم بیا به قرار کینو حکومت که ما نه دهشتګر جوړول نه غواړي حکومت که د ما بچي نه دهشتګر جوړول نه غواړي حکومت که روان وخت کې د ما بچی د کلتوس و د بارود سره تړلی نه غواړي نو چې څومره ګیلې زه کوم دا د ما حق دي دا چې څومره ګیلې زه کوم دا د ما حق دي دا بېله خبره دی چې د اورېدنې سړی نشته دا بېله خبره دی چې د اورېدنې سړی نه زه په اسمبلي کې لرم نه زه په پېښور په اسلام آباد کې لرم نه یې زه په کورمې کې لرم او نه یې زه په خپل قوم په علاقې کې لرم خو مسالې خو لرم که نه مسالې هېڅکله په دې نه حل کېږي چې موږ تاسو یو پټي کې راجمع شو او بیا هغه دپاره یې موږ تاسو لا حمل نه وي هغه دپاره یې موږ تاسو حرکات نه وي یقین ولو تکړه ځوانانو مشرانو مسالې په دې باندې هم نه حل کیږي د مسالو حل کونې دپاره مسلسل جدوجهد پکار دی ډېرې علاقې واخوا چې زه کله کله خاموش یم
دې واجې نه خاموشي سر د پټونه د خپل مقصد چلی د خپل خلک استعملی و باور ولرو قسم زه درته کوم څه بیګا مسخوتان هم زه څه د شپې راپاڅېږو هم او زه څه په ټیکالې و هم زه څه روان و هم زه څه ناست و هم د خپلې علاقې یو بچي افسوس احساس راسره وي د خپلې علاقې یو قوم او د قوم مشرانو ځوانانو احساس راسره وي زه چې چېرته هم کینو د علاقې سوچ مو نه پرېږدئ زه چې چېرته هم نستی ولرم د علاقې سوچ او حالات مو نه پرېږدئ زه چې کله هم افسر سره مخامخ کینو د علاقې حالات مو نه پرېږدئ او څه کله یو شی مو نه پرېږدئ نو بیا هغه دپاره مو ته نستی نه دی پکار بیا د هغه خبرې کول پکار دي نو زه تاسو ټولو ته دی خبره همیشه دپاره څه د علاقې وي هغه د یوه سړي نه وي علاقې مینې به تا ته څه وکړي چې هغه ته علاقې ته راوستلی نه شي د علاقې امپیې به تا ته څه وکړي چې هغه ته علاقې ته راوستلی نه شي د علاقې ډي سي به تا ته څه وکړي چې هغه ته علاقې ته راوستلی نه شي د علاقې بل غټ افسر به تا ته څه وکړي چې هغه یې تا علاقې حالات یې لیدلي نه دي ډېر بېغیرته او غلط کار ده کړی چې ته جنګېدلی ته که نه وه جنګېدلی تا که ځان خلکو ته نه وه ښیلی تا که ځان غیرتي نه وه کړی ته که د خلکو په مرچو نه یې ورختلی تا که خپل ځوانان او پر سپین ږیري تا شهاده نه وه کړي تا که د خپلو خلکو سرونه ورک نه وه کړي غلی پلی ناست وی بلکل سر د ټیټ کړی دغې علاقې نه وتلی وی یو کور به د سوی وی تا ته یو کور به د سوی وی مال به د لوټ شوی وی کور به د لوټ شوی وی زنانه به د کیمپو کې آبادې شوی وی ښځې به د چېرته د چا بل چا حجرې کې پاتې شوی وی ښځې به د چېرته په هسپتالونو کې پاتې شوی وی چېرته د بل چا رشن ته به زه ولاړ وی خپل ښه ژوند مو تېرولو خو د مل د خاطره د مل د بقا د خاطره د علاقې د امن د خاطره ملیابانو کمربند واخیستلو وډرځولو او نن یې څه ټل نه تېر کړلې 11 کاله کېږي چې مو چیغې وایي 11 کاله 11 کاله کېږي چې د هر افسر دفتر ټکو 11 کاله 11 کاله کې اسلام آباد پېښور او پړچنار ساده کې داسې افسر پاتې نه دی چې موږ خپل فریاد ور وړی نه وي خو چې 11 کالو کې د تا علاقې پوښتنه ښه پرېږده چې لیدنې ته یې سړی نه رسي نه زه بیا وایم زه بیا ته فریاد یوسم چا ته دا افسوس دا خبرې د مو افسر نه واوري دا څه ماته یې چې زه یې تا داسې یم لکه د داسې هغې علاقې افسر خلک د ما مشرانه یې چې افسر د ما حکومت د ما داسې لکه مور و پلار د یو افسر بچی چې د تاسو لیدلی چې هغه له سم نه یې پاس کړی د یو افسر بچی چې د تاسو لیدلی چې بې علاجه مړ شوی دی نن چې تا ګاډي کې دلته کاس د ګردو پیل مات پرې ودرولی و د غریبانۍ وجې نه چې دې ګردو کې خوږ دي خو دا د علاج پیسې نه لري دا د ګاډي پیسې نه لري دا دلته ډاکټر نه لري دا دلته علاج نه لري دا که د یو افسر بچی وای دا که د یو افسر بچی وای دا علاقه به ته په څټ رړولې وه چې دلته یو انسان سره ظلم روان دی چې د هغه ګردې پیل دي هغه وس نه لري چې په دغه سړک باندې لاړه شي دلته هسپتال لري خو دوایي نه لري دلته هسپتال لري خو ډاکټر نه لري دا که د یو افسر بچي په کلمو کې دا شخوک شوی ته بیا د دغه هسپتال حالات کسه ما او ته د دغه افسرانو لاندې نه رسو چې کوم دلته دا ژوند کوي نه دا دواړه افسران دا د ما ته افسران دي او نه دو سره دا احساس شته چې د دغو خلکو پوښتنه به مو نه کېږي او د خدای ذات شته چې دا پوښتنه به کېږي که نه یې چې 20 کاله د ما کومې مینې تېر شوی دی نن هغه په خړې غونډې کې پروت دی نه که چېرې ما تا ته ښه کړی نه خدای پاک به هغه څه ښه معامله کوي او که تا چېرې ما تا نه ګیلمن یو 20 جنډې ښه په ولږو او براګې تراګې ما تا حق په هغه نه پوره کېږي و زه که چېرې د تاسو حق ته غل کېږم و د تاسو استعمالول زه وغواړم چې پټان خپل مقصد دپاره یا د خپل مفاد دپاره یا د تا حق ته زه غل کېږم چې یاره د دغه قوم حق به راوځي زه به ونه وخورم نه ما ته د خدای بیا په مغې ورځې مرګ راکړي ما د خدای بیا په مغې ورځې مړ کړي
څه کومې ورځې زه د تا غریب د کونډې بورې حق ته کینم او دغه خوړلي ته کینم د تا خفه کوونې دپاره افسر خوشحال کوم د تا کوم خفه کوونې دپاره یو چوټه یا ببو یا ډیسي یا ایسي خوشحال کوم خدای دې هېڅ کله داسې وما کړي خو تاسو زه ټولو ته ایمو افسرانو مسوده کړې وه MP صاحب مسوده کړې وه تاسو ته به پاته وي نو موږ بریګیډیر صاحب یې وعده کړې وه کمانډینټ صاحب یې موږ سره وعده کړې څه کله مو په شادۍ کې راټولېدلو او پړشینور ته مو پیدل مارچ کولو څه پټانه یې تاسو څومره مطلبې دي دا حق دي او دا به کېږي سوای د یوې مطلبې نه د دوو نه علاوه سوای انتظارګاه څه هغه کمانډیر مو سره په خپله وعده کړې چې دا به زه کوم چې د هغه منظوري صرف ورکړه او هغه ته صرف پیسې ورکړې سوای د انتظارګاه نه علاوه موږ یې وعده کړې چې سروه شروع شي بندېږي به نه خو سروه اوسه پرې بند دی بله یې تور غر خبره نه کوم دا په شیرزوی کې بند دی په څمکني کې بند دی په خویدادخیلو کې بند دی په دلمیرزي کې بند دی خو د مو یوه وعده پرانه شو MP صاحب ته مو په وخت ټایم باندې ویلو که د مو مطلبې ته نشي حل کولی نو MP صاحب ته مو پرېږده هغول که حل مو نه کړي ما کور ښه دروازې ته کلو دي د ما حجرې او نن یا دروازې کلو دي خو تاسو سره زه سره مشورې ته راغلی مو تاسو کسه خاموشي تیار کړه لږ ټایم کې سره کسه مو پوښتنې ته چوک رسي دا چې چا به ویلو چې زه به دا وکړم دغه نه خپله آب وکړم هغه خلکیانه ګرمو هغو خلکو ته دا خلک اوس په لاس نه ورسي خو اوس تاسو ټولو ته زه یم چې اپریشن کې مو څومره کورونه ړنګ شوي دي دا خو هلکه بې بنیاده ړنګ شوي حکومت مو ته سروې ته کوم طریقه کار کوم شرطونه ایښي دي حکومت څه د مو سروې دپاره کوم خلک مو ته رامخکې کړي دي نه دا رقم انکوایري دا رقم تحقیقات دا لکه د اوس نواز شریف والا کومه تحقیقات یې کېدلو چې هغې که ټولې ادارې موجودې وي دا رقم مو دپاره سروې دپاره چې سړي کور ړنګ دی ته استاد ضروري دی کپټن ضروري دی تحصیلدار ضروري دی انجینر ضروري دی ببو ضروري دی دوه ملکان ضروري دي دومره خلک د راټول کړي دي دومره خلک چې هغه کې یو کس نه وي د ما سروې نه کېږي ولې یما ړنګ کور تا ته یایي چې دا کور ړنګ دی دې کې وکسه څومره خلک ژوند کوي ته چاته یوه نیم لاک راکړې بیا کال بعد مې هغه ته یایي چې راشه ته ویریفیکیشن وکړه کال بعد به بیا هم هغه سړی څي د مو ړنګ کورونه د حکومت واجې نه ړنګ دي د خپلې واجې نه یما کورونه حکومت ړنګ دي بل چا نه په واجې دي چې دا د حکومت زما راز چې د ما کور ړنګېږي دا یو ته مخې ته ولاړه که نه خو چې هغه ونه درېدلو اوس ړنګ شو اوس حکومت ته یایم په یوه نیم لاک باندې په 4 لاک پرېږده زه یې تا ته ټیکه درکوم ته ما ته صرف 2 کمرې په جوړوه نورې ټولې روپۍ توی کولی شي نشي کولی په اپریشن کې مو کوم خلک شهیدان شوي دي کوم پرژلي شوي دي اوس پرې روپۍ نه میلاویږي 11 کالو کې او موږ سره دا وعده کړې وه چې شپږ میاشتې کې نه به دغو خلکو ته روپۍ میلېږي نه ورځې پرې یوه ته نه میلېږي په دې ته دغه بچی نه دی دا د هغه ویاره نه دی دا د افسر د خاندان سره تعلق نه لري دا د غوړ د مالک د هغه خاندان سره تعلق نه لري که نه تاسو وکسو که چېرې د غاټ مالک خاندان سره پرچلی مړی وي هغه ته پیسې میلوي که نه لاړ شو په دامې کې یو رضوان دی چې د هغه مور د هغه خویندې د هغه ورونه ټول لګېدلي دلته په ګولۍ باندې نه هغه ته پیسې نه میلوي موږ تاسو د روډونو خبره کوو کوم روډ باندې کار شروع دی حکومت ته زه ګرنټي ورکوم یا حکومت مو څه کاغذ ولیکي چې که دا 2 میاشتو بعد تو دا روډ زه په دغه حالات کې ولیدلو نو حکومت ته راشه زه سره د کومه زه بیا تو ته جرمانه درکوم چې موږ غلطه کړې وه موږ غلطه ویلې وه ته صحیح وي که نه یې راشه دا دې مو ته ګرنټي راکړي چې دا سړک به 6 میاشتو بعد هم دا شوي بلکل به نه وي زموږ که سکولونه نه دي آباد خلکو زموږ ته غلطي هم دی خو دا د حکومت ذمهوري دی زموږ ته روډ که نه دی آباد زموږ ته بجلي باندې که په پیسو ورته روتلي هم زموږ ته بجلي نه دی راغلي دا د حکومت کوم زوري دی زموږ نه
او که کوم ټیم کې موږ ته اختیارات راکړو بیا به د هر یو سړي دلته ګریوانې ولنې والا خلک وي خو داسې موږ ته اوس کې چوک شته نه نو موږ ته اوس ټولو ته وایو کلي په سهار دوه یا درې مشران موږ ته راوکړو څو ورځو بعد زه کوم خدات خیل ته اڅوم څو ورځو بعد روانې جمعې ورځې کې راشي زه کوم دلمیرزي ته اڅوم ها ټولو نه کمیټي راخلو که چا مو سره مزال کولو ورځ اخه شپه اخه چا مو سره مزال نه کولو نه زه کومه تا ته یم مشرانو ځوانانو زه تاسو ته یم تاسو ما سره بیا راوځو تاسو مو سره بیا تیار یو انشاءالله څو ورځو بعد چې کوم هغه کسان مو جوړ شو زه به اول بریګیډیر ته ورځم بیا به کمانډین ته ورځم بیا به ډي سي ته ورځم بیا به ډي سي ته به ټول خبرم او دې پرې څه بیا هم د ما مسالې انداره کا مسالې وي نو ځکه بیا اسلام آباد ته چا ته هم ورتللو مو اسلام آباد که ما ته چوک هم رتللو او د ما اوس چا هم مخکې وړلو او ما ته د اواز وړاندې چا سره هم ضرورت وي نه بیا به نه د حکومت ګیله وي نه به د ډي سي ګیله وي او نه به د بل چا ګیله وي په دې چې 11 کاله مو دغه غوړي دغه اوازونه دغه چیغې دا درنې دا احتجاجونه دا درخواستونه دا د حکومت هر دفتر دروازې ټکول دا فقیر دا خور خلک دا مجبور خلک هر پرې تا ته په سوال دروستل مزید بیا مونږ نه کېږي کم از کم د دې دپاره به زه تاسو شرکت غواړم چې تاسو و ایمو خبره به هر سړی واوري د یو پټان خبره بیا دا نه دا به د ټولې علاقې خبرې نو تاسو به انشاءالله موږ سره بھرپور شرکت کوو مننه بریالي اوسم